عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ صحابي دی رسول الله مبارک نو د غرونو په منځ کې دی شپون کې امتحان اخلي چې ورګلا سره د غرونو منځ کې دی هوګړي سري خو چې د په زړه کې ایمان شته کې نشته د دې چې لاړ وته ویل کله سکار وکړه وی یو غړ چې د نو موږ لا پای راکا راخو ته دې کې خو لنګي نشته بیا وته دا سکار وکړه یو غړ په موږ را خرڅکا پیسې دل درکو او مالک کو تاسو کې نو وتوایا چې شر بخوړلې ده او دا سکار دی زمونږ سر بچیدنو علاله به کو مونږ سر به یو ځای روټه مخوري نو دا شپون کې د غرونو په مس کې چې د سړي سوق نشتا دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی و یو خو زمار وجدا خرمنا وای کچری تاسو دا ګډه واخله ما ته پیسې راکې او وای سوکشته نو مالک ته زوامه چې زمانہ شر مخراغه یو ګډه را نو تختولا نو مالک ته خو بدرو غوامه چې کوم خدای بار دی اما ته ګوري هغه ته بس جواب ورکړه هغه لا بس جواب ورکوم دا غره پټول شم چرته به پټو الله هر دې موجود دی نو خبره مې دا کوله چې په مخ د زمکه داسې فرقې هم شته چې غي د الله د ذات نه منکر دی الله علن کې الله انسان الله پیدا کړی دی رزق ول الله ورکي عزت او ذلت الله ورکي خوشاله ول الله ورکي او هغه کس د الله د ذات نه منکر دی اکرامه رضی الله تعالی عنہ ابو جهل زوی نو د رسول الله مبارک نو تختی د مکینه چې بل دا خو بس هر وخت د پیغمبر ملګری سیوا کیږي او دلته کې نه پاتې کېږم دا کله پرېږدم ولې خو د بوتانو عبادت کو نو کله به پرېږدم زمبته نو کشته ته اوختېدل کشته روانه ده چې کله د سمندر مست شوه نو چپې رالې سیلې راله بادونه رالل او کشته اوس خو لانچونه دي او غړغ جهازونه دي په هغه وخت خو عام ساده کشته به نو ډېر تکلیف کو نو خلک ډېر پریشان شي چې اوس بس کېږي اصل چې داسې تیز باد او هوا راشي چې کشته را باندې الټه نه کیږي نو دوی خپلو کې شروع شو دی وی یا لات یا منات یا عزا دا د بوتانو نومونه چې اوس راشه مونږه لکه مونږ باندې چې حالات راشه مونږ یا خدایه تا ته مو حالت معلوم دی الله تا نه غواړو تا ته فریاد کوو ستا نه چې دنه سوال کوو نو دی په دغه وخت کې اواز وکوي یا لات یا منات یا عزا دا د بوتانو نومونه دوی ته اوازونه کول چې اوس راشه زمونږه مدد وکړه چې تر ډوب نه شو د کشته چلونکي ورته وایي دا چغې مه وهئ په دې تاسو نه خلاصېږئ په ډېرې چغې ووهئ ستاسو مدد څوک کوي نه په دې باندې نو تاسو خو هغه چا ته چغې وهئ چې هغه بوتان دي او تاسو جوړ کړي دي روح پکې نشته نو هغه په یو ځای کې به تاسو په ګوټ کې پراتی نو څه به درکړي تاسو له نو دوی وایي چې خپل لات او منات ته چغې نه وهو چا ته ووهو نو د کشته چلونکي ورته وایي خدای د محمد صلی الله علیه وسلم ته آواز وکړي چې کله موږ باندې داسې حالات راشي موږ یو الله ته آواز کوو بل چاته نه دی وایي ښه د خدای د محمد صلی الله علیه وسلم نه خو زه تختمه کله مې پرېښودی دی او یې خدای مې دې بچ کړي اوس مې خدای بچ کړي زم به ډایرکټ او د رسول الله مبارک په لاس باندې به ایمان راوړم او فوري طور چې کله کشته د هوا او د باد نه بچ شوله نو راغی او د رسول الله مبارک په لاس کې لاس کېښود او ایمان یې راوړ نو خدای هر ځای موجود دی هر ځای کې شته داسې خلک